د ملک د نورو برخو په شان په سوات کې هم د الیکشن هواګانې رالوتې دي. تحصیل کونسلر شوکت علي خان په دیره کې د پی کې 15 د قومي وطن پارټۍ ورکر کنونشن لپاره د تنظیم ملګرو ریلیانې ویستي. د ګمبد مهرینا برکت لالا په مشرۍ کې ریلی را روانه شوه چې پاجي بابا کې ورسره د قومي وطن پارټۍ نور کارکونان ملګري شو او ریلی د سبو چوک، نشاد چوک، گلشن چوک او مولا بابا باندې تیر کړه. په لار کې ورته د شوکت خان د دیرینا نور ملګرو هم ګډون وکړو چې ریلی د ملي ډاګي په لار باندې روانه و او په غټه اډه باندې تیر شوه او ځان یې دوجنګي ته ورسو. دوجنګي کې څه شیبه انتظار نه پس د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر حیات شیرپا هم په دغه قافله کې د پی کې 15 د کنونشن لپاره د شوکت خان دیرې طرف ته را روان شو. په ریلی کې جیپان، رشکې، موټرسایکلې، سوزوکي، کیری ډبې، موټرې او آسونه شامل وو. د قومي وطن پارټۍ سپایانو خپل مشر سکندر حیات شیرپا ډیر په عزت او احترام سره د شوکت خان دیرې ته راورسو چې په لار کې ورته مستو قومي وطن پارټۍ ملګرو بنګړې واچولې. Hey.